دا زنانو دا پارا شریعت اوچت مقام ورکړی دی او دا د شریعت د عدل او د انصاف نظام دی په دنیا کې د دې دنیا د بقا او د ترقۍ لپاره دو څیزونه دي یو زنانه او دویم دولت په دې زنانه او په دولت باندې دا دنیا آباده ده د دنیا ترقی ده پې خو که د تصویر دویم رخ ګوري نو دنیا چې تباه و برباد ده نو د زنانه او د دولت د لاسه ده څومره تباهی او بربادی ده نو د زنانو ده یا د دولت د لاسه ده دا دواړه څیزونه په اصل کې د دنیا د تعمیر او ترقۍ لپاره د دنیا د رونق ذریعه ده دا ټوله دنیا په دې ښځو خشته ده په دې دولت خشته ده خو که د خپل اصلي مقام نه لږ غوندې اخوا کې نو په دې ټوله دنیا کې زلزله بیا راځي طوفان راځي خونریزي او فساد پکې راځي نو هر یو شیز په خپل مقام باندې چې وي د هغې به ډېرې فایدې وي او که د خپل مقام نه اخوا شي نو د فتنې او د فساد ذریعه جوړېږي د دولت صحیح مقام دا دی چې د شریعت مطابق کم ذریعې دي په هغې یې وګټه او د شریعت مطابق یې ولګوه او په دنیا کې د تقسیم د دولت دپاره د عدل یو نظام دی د اسلام معاشي نظام او د زنانو دپاره خپل حقونه هم شته او د دوی خپله ډیوټي او فرایض هم شته نو قرآن کې الله فرمایي چې د زنانو په دې نارینه باندې حق دی څنګه چې د نارینهو په زنانو باندې حق دی یو فرق پکې دا دی چې دا سړی یو درجه د دې ښځې نه اوچت دی الرجال قوامون علی النساء نارینه په زنانو باندې حاکم بما فضل الله بعضهم على بعض دا یو درجه فوقیت ځکه الله ورکړی دی چې یو خو د خدای د طرف نه ورکړه ده او دویم وبما انفقوا من اموالهم دا سړی یې ګټي او ښځې سټي سړی به ګټه کوي او ښځې له به یې ورکوي بما انفقوا من اموالهم سړی به مال راوړي په خپلو بیبیانو په خپلو بچیانو به یې لګوي نو د دې دنیا په دې نظام کې د انساني فطرت او مصلحت تقاضا ده چې سړی دې په ښځه باندې یو قسم حاکم او نگران شي او نور د آخرت په کارونو کې او په نیکو اعمالو کې د ښځې او د سړي بالکل فرق نشته سړی مونځ کوي ښځه مونځ کوي یو شانتی دی سړی حج کوي ښځه حج کوي یو شانتی دی بلکې اخلاص که په ښځو کې زیات او سړو کې نو د ښځو درجه په ثوابونو کې به تر ډېره شي که سړي کې اخلاص زیات و د سړي درجه به زیاته شي انما الاعمال بالنیات نو د آخرت په کارونو کې ښځه او سړی مساوي خو په دنیا کې سړی یو درجه اوچت دی د دنیا څومره قوانین چې جوړیږي د دې ملکونو د حکومتونو په هغې کې هم د مذکر صیغې استعمالیږي مؤنث پکې ضمناً وي او په قرآن کې هم دقه شانتې د مذکر صیغې راغلي دي خطاب سړو ته کېږي حکمونه سړو ته راځي خو زنانه پکې شاملې وي د دې وجې د پیغمبر علیه السلام بیبي ام سلمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی په قرآن کې ځای په ځای سړو ته خطاب کیږي د سړو ذکر نه کیږي دا ښځې پکې څه شوې فی سورة احزاب کې الله آیات رولېږي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات د سړو سره یو ځای د ښځو ذکر هم راغی
او عبادت کې د الله قرب او نزدېکت او د جنت درجات دې کې سړی او ښځې یو شانتي دي. ابن کثیر لیکي چې بعضې بیبیانو د مسلمانانو هغوی یو وفد راغی او د پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته حاضرې شوې، وایي ځای په ځای په قرآن کې د سړو ذکر دی او د ښځو ذکر چې راځي نه بیبیانو ستاسو ذکر راغی خو زمونږ ذکر پکې مستقل رانغی. وایي دا آیات الله راولېږه چې د عامو ښځو ذکر هم راغی. نو خلاصه دا شوله چې په دنیایي نظام کې په ښځو باندې د سړو یو درجه حاکمیت او نگرانی د مصلحت دپاره الله مقرر کړې ده او نیک او بد عمل جزا او سزا او درجات د آخرت دې کې د ښځو د سړو فرق نشته. ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى، هغه چا چې نیک عمل وکړي که مذکر وي او که مؤنث وي، وهو مؤمن او دی ایماندار وي، فلنحيينه حیاتا طیبه، الله وی موږ به پاکیزه زندگی ورله ورکو. نو اوس د آیات تفسیر ته وګوره، ولهن مثل الذي علیهن، دې بیبیانو د پاره حقونه دي په مثل د هغه حقونو چې د سړو په ښځو باندې دي. نو یو خدایي فضیلت ته چې الله سړی سړی پیدا کړي او ښځې ښځې، او دویم سړی ګټه کوي او په خپلو بیبیانو یې خوري. نو دې ځای کې د زنانو ذکر مخکې الله پاک وکړو، د سړو نه مخکې د زنانو ذکر وکړو، خو ورسره ووایي چې بالمعروف خپلو کې یو بل سره جنګ جګړې به نه کوئ، په نیکه طریقه باندې حقوق حاصلوئ. نو سړی دی د خپلو بیبیانو حق ادا کوي، بیروخی دی نه کوي چې مخ ته واړی او خبرې ورسره نه کوي، ځان یې ته خفه کړي او ته مینت هم کوي ده ته مخ اړولي، دی خفه دی، نو دا بیروخی دی نه کوي. وللرجال علیهن درجه، د دواړو یو بل باندې حقونه دي، خو سړو له یو درجه فوقیت الله پاک ورکړی دی. سړی تحمل والا برداشت والا دی، سوچ فکر والا دی، او زنانه بے صبر وي بے سوچ وي. نو خدای زنانه حاکمه نه کړله او سړی یې حاکم که، او حکومت والا له پکار دی دوی به صبر کوي برداشت به کوي، که عوام ګډې وډې ووایي نو حکومت به برداشت کوي، نه که زنانه هر څه ووایي نو سړی برداشت والا دی ګزاره به کوي. نو زنانه دې له الله پاک یو مقام ورکه، او د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې ښځه چا انسان نه ګڼه، وی دا بالکل انسان نه دی، دا د غوا میخې ګډې چیلی په شانتې یو زناور دی او په کور کې اوسیږي د سړي د خدمت دپاره. په واده کوېدن کې د ښځې بالکل اختیار نو چې سړو به چاله ورکوله نه دی پکې بالکل اختیار نو، بلکې دا به د سړو لکه د مال میراث ګرځېده، خویندې به پرونو تقسیم شو، یو ستا شو یو د بل شو یو د بل شوله، هغه به ځان له خرڅولم. نو دا د کور د سامان په شان دی، د زناورو په شانتې و، د ملکیت تصور نشو کېدی چې ښځه دې د څه مالکه شي، او د سړو د اجازت نه بغیر هیڅ هم نشو کولی، او د دې زنانو د حق بالکل په ټوله دنیا کې چا تپوس هم نشو کولی، بے حد ظلمونه به پې کېدل، او په دین او په مذهب کې د ښځو بالکل برخه نه وه، بلکې دی د عبادت قابله نه ګڼله چې دا دې عبادت وکړي. د روم د علاقې خلکو به وی ښځه یو نجس او پلیت زناور دی،
زناور به وي خو نجس او پلید زناور به وته وي او عام طور باندې پلار ته بدا حق حاصلو چې لور جمده خخه کی یې ملکی او پاغه به فخر کو فلانی لور ملکله او خخه کړه دا به د عزت یو نښه و د شرافت معیارو او که ښځه چا قتل کړله نو په هغې سړي باندې قصاص بالکل نو دیت په بالکل نو او که سړی به په اندیانو کې مړ شو نو هغه چې به په دړو سملو نو جمده ښځه به راله او پې د پاسه کېناست او په هغې به هم دړې کېښود تیل به یې پې واچول ابه هم ورسره وسوځوله دې ته به ستی ویل ستی کرنا هندوانو به ستی کول کول دا به ستی کړله د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه پسو د نبوت نه مخکې د فرانس خلکو یو میټینګ وکړو او په هغې کې بیا فیصله وشوله د ډېرو اختلافاتو نه پس وی ښځه انسان دی بددقونه ومنه چې او ښځه انسان دی خو صرف د سړي خدمتګاره به وي او نورو قومونو به په دې ښځو دومره ظلمونه کول که هغه اوس واوري نو اوس به بدن زیګ زیګ شي خو د اسلام ښکلی نظام دی پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین دی ښکلی نظام یې راوړو او زنانه له په دې معاشره کې یو اوچت مقام یې ورکړ لور پاتې ده که د دې لور چا پرورش وکړ یتیمه شوله یو ماشومه لور پاتې ده د دې چا پرورش وکړ پیغمبر علیه السلام وی ما سره په جنت کې به یو ځای وي لور له دومره مقام ورکړ دا لور پیغله شوه واده شوله بچی یې پیدا شو دا مور شوله د دې د خپو لاندې جنت دی زنانه له کم مقام شریعت ورکړ اسلام ورلا دغه مقام ورکړ چې د دې د خپو لاندې جنت دی دې زنانه له د ملکیت حق شریعت ورکړی دی دا مالکه جوړېدی شي دې زنانه له په خاوند باندې حق شریعت ورکړی دی د خاوند هم حق شته د دې ښځې هم حق شته او د کار تقسیم شریعت داسې کړی دی چې د کور کاروبار دا به زنانه کوي په پرده کې دننه او د بهر کاروبار د وزن او د بوج والا کار دا به سړي کوي سړی دوه منۍ بورې په شا کې د ټرک سر ته خېږي که شریعت دا ویلي چې ښځه هم دوه منۍ بورې وخېږي یوې بورې سره به لاندې مړه وه نو شریعت دومره احسان دی ښځو سره کړی دی چې د درنو کارونو نه ساتلی دي د کارخانو د نوکرو نه ساتلی دي د چقړو نه بچ کړي دي په کور کې ته شهزادګۍ جوړه کړې ده نو دې له د ادب او د احترام مقام یې ورکړی دی دا د بازار او د شوکیس د شو سامان نه دی چې دا د بازار ته وځي عورت په عربی کې هغه اندام ته ویل کېږي چې د هغې پټول فرض وي او قیمتي څیزونه خلک پټوي بې قیمته نه نو په اردو کې عورت ښځې ته وایي نو د ښځې ټول بدن عورت دی دا د پټولو قابل دی او چې څومره دا په ستر او په پردې کې دا به قابل احترام وي او چې بهر ګرځي نو بې قدره بې قیمته شوله یو اصیله ښځه وي یو وینځه وي شریعت وینځو له د پوره ستر اختیار نه دی ورکړی بلکې د ستر یې کمې کړی دی او هغه د دې وجې چې دا د خپلو مولاګانو خدمت کوي نو که د اصلو ښځو په شانتې په دې ستر لازم شي نو بیا به د خپلو مولاګانو خدمت نشي کولی نو د هغې په ستر کې لږ شان تخفیف او اسانتیا راوستلې ده دا کم ستر کوي د اصلو په نسبت باندې نو کمې زنانه چې په بازار کې کلو مخ ګرځي نو دا په خپل زبان حال وایي چې زه اصیله نه یمه زه وینځه یمه نو وینځه خو کمې درجې والا شوه
او اصیل ده اوچته درجه والا شو نو شریعت دی له اوچته درجه ورکړی ده ځان نه اصیل خځې وینځي نه جوړي نو چې کله د شریعت د حد نه اخوا دی خواشي نو په دنیا کې یو فتنه او فساد پیدا کیږي او که د شریعت په حدود کې دننه وي نو دنیا ما پروان دی رواني ترقی کوي نو دغه یو درجه چې سړی له خدای پاک ورکړله نو دی به د خپل غیر چاپیره ماحول ټول قابو کوي او د دې ښځې ضروریات دا شریعت د خاوند په ذمه اچولی دي ښځه د روزۍ ذمهواره نه ده چې دا د نوکریو کې دا د درانه بوجونه په سر والي او د هغې نه پس د ګټو کې دا به خوري د سړی به یې ګټي او دا ښځه په قلار کور ناستی دا به یې خوري نو روټي کپړه مکان دا د سړي په ذمه باندې دي نه د ښځې په ذمه نو د زنانه لپاره ستر پکار دی بازار ته راوتل پارکونو ته تلل د دې هغه ستر او پرده چې کوم شریعت مقرر کړی وه هغه ماته شي د دې هغه مقام په دې باندې ختم شو اوس موجوده وخت د ښځو د حقوقو ډېرې چغې والي کېږي نو شریعت د دې زنانو حق د تمامو دنیا د قومونو نه زیات منلی دی او ورکړی دی ورله حق خو دا خلک یا خو د جاهلیت په زمانه کې داسې وو چې دا زنانه د سره انسان نه دی او چې خدای وایي نه انسان دی حق ورله شته خو سړی په یو درجه فوقیت لري نو اوس معامله بالکل الټه شوله وایي ښځې به حاکماني په سړو باندې و یو ځای کې مشاعره وه یو شاعر پاسید وی هغه ویل چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے وی خلکو چې د مذکر مؤنث فرق نشي کولی دیم به مو شعرونه وی وی خلکو خندل وی هغه بیا وی چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے خلکو بیا خندل وی په درېیم ځل هغه وی چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے نظام بدل شو خدای وی سړي حاکمان دي په ښځو باندې موجوده نظامونه وی نه دا ښځې حاکمان دي وی سړي ظالمان دي ریډیو ټي وي باندې سړی لګیایي بې خونده بې غیرته او د ښځو صفتونه کوي او دیړو سړی دی نه چې ځان یاد کړي سړي له چې خدای کومه درجه ورک دا یو درجه هم دی نشي ویلی لکه چې دی هم د ښځو چاپلوس دی نو په دې یو درجه ورکولو کې شریعت د ښځې سره احسان کړی دی د ذمهوارۍ نه اخلاص کړه ذمهواري او بوج دی دی په سړو ور واچو پاکستان جوړېدو نه مخکې یو انګریزه ښځه دیوبند ته راغلې وه او هغې خپل د عیسایت دپاره ښه سټډي کړې وه او د دیوبند یو عالم سره بحث شروع کړ وی که زه دې مطمئنه کړم زه به مسلمانه شم که دې مطمئنه نه کړم نو ته را سره عیسایي شه عالم ورسره بحث وکړ او هغه بیا مطمئنه شوله چې د شریعت اسلامي دا حق دی او د سړي دپاره هم حق شته د ښځې دپاره هم حق شته نو هغه انګریزه بیا مسلمانه شوله او بیا دا آیات ورته عالم ووی وللرجال علیهن درجه دې سړو له الله په زنانو باندې یو درجه فضیلت ورکړی دی هغې ورته اونلی 1 ډیګري انګریزه وه وی او یو ډیګري ده خو دا ډیګري ده په دې نظام جوړ دی که دا ډیګري نه وه نظام به درهم برهم و هغه انګریزه چې مسلمانه شو همدقې عالم سره بیا نکاح وکړله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دی بیبیانو د پاره حقونه دي مثل الذي په مثل د هغې حق علیهن چې د سړو په ښځو باندې دی بالمعروف په نیکې طریقې سره وللرجال علیهن درجه نارینو د پاره په بیبیانو باندې درجه یو درجه فوقیت او فضیلت دی والله عزیز حکیم اللہ پاک زبردست و حکمت والا دی
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।